अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इज़्ज़तमंदो अक्सर मलगरी दा तपोस की د موږ لپاره استخارو کا استخاره خو اکثر عاملان چې کوم دی خلکو لپاره استخاره کی خو استخاره په خپل کول پکار دي. انسان ته خپل هر یو کیفیت معلومه چې استخاره څه لپاره کوم څه مقصد لپاره کوم نو هغه لپاره بخپله کوي. آسان ترتیب دغه یو ترتیب خدای چې کوم مسنون طریقه د حدیثو کې راغلي دغه دوه رکعات د شپې نفل کول بیا دعا غوښتل او شپې دغه لګاتار دغه ترتیب یو خو دغه ترتیب دی. بل اسانه طریقه د مازیګرم کول د هر ټایم کول شي، روز کې کم ټایم کې کول شي، مطلب مکروه وخت نشي کوی نو هر وخت کول شي. هغه وظیفه دا ده چې دوه رکعات نفل وکړي او هغې نه پس مخ قبله ودرېږي او سترګې به دې پټې وي او درود شریف به شروع کړي او دعا شکل به جوړ کړي په ولر چې دوه رکعات نفل لمونځ وکړي. هغې نه بعد بیا به یو پېره درود شریف وپړو سترګو باندې. هغې نه بعد چې کوم دی بیا به الحمد شریف شروع کړي، سورة فاتحه. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. چې کله دې آیات ورسېږم دا آیات بار بار وایي. د دې آیات مقصد او معنا دا ده چې الله ما په نیغه لار روان کړي، الله ما ته نیغه لار وښایي. ستا په ذهن کې دا خبرې نو که ته نوکرۍ دپاره کې، کاروبار دپاره کې، رشتې دپاره کې، مطلب څه جواب دپاره کې، څه دپاره کې، نو هغې دپاره ته هر ټایم کولی شي ده او مجرب ده. هر ټایم تا ته معلومات پرې حاصلېږي په هغه ټایم چې نفي او دغه مثال به څنګه وي، د مثبت نفي مثال چې استخاره دې صحیح وي او کار دې صحیح وي، دا ته به د اشاره وي. ته به ستا به ټول مخ ښي سایډ ته وړي یا به دې ټول مخ هر څه به دې ټول ګس سایډ ته وړي. نو که ښي سایډ ته وړو خو د استخاره ستا لپاره ټیک ته بهتره ده، کار وکړه. او که نه ګس سایډ ته وړو نو دې نه رجوع کوه، واپس ته دا کار مه کوه. الله رب عزت دې مونږ تاسو ته په دنیا او آخرت پریشان نه وساتي. الله تعالی دې مونږ خپل مغفرت وکړي. السلام